نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرامو اور دی محلی ولاقی زما محترمو عزتمند محترمو خوشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو په ډېره سعادت او د خوشحالۍ موقع ده چې الحمدلله د درس قرآن پاک مبارکه سلسله کې موږ تاسو شریک یو او د دې مبارکه سلسلې سوره آل عمران ختم شوی دی او د سوره النساء ان شاء الله تعالی افتتاح ده. اللہ تعالیٰ دے متحفظ دا قرآن پاک محبت و عظمت او محبت و عظمت سرا اخلاص سرا دا سمجھ اور دا اتباع توفیق را نصیب کی. متحفظ دا خبر معلومه ده قرآن مجید زمون ستاسو دا آقا خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت زنده او تابنده د قیامت پورې پاتې کېدو والا معجزه ده. معجزه معنا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت ثبوت دی. انبیاء علیهم السلام ته الله تعالی معجزات ورکړي دي ځکه چې د انسانانو مزاجونه یو رنګ نه دي. بعض داسې انسانان چې په اول اورېدو سره د پیغمبر ذات او د پیغمبر منصب تسلیم کړی دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ محض یوې خبرې سره هر څه قبول. بعض داسې خلک هم دي چې بار بار اورېدو سره یې قبول کړو څنګه دی او تعداد د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم. او بعض داسې خلک هم دي چې هغوی بغیر حجته نه دی قبول کړی او بعض داسې خلک هم دي چې د حجت باوجود نه دی قبول کړی. تفصیلات تاسو انشاءالله تعالی وګورئ ویلي به هم دي. د داسې ضدي خلکو د اطمینان د پاره هغه باندې حجت تمامولو د پاره
انبیاء علیهم السلام ته الله تعالی ستاسو کارونه ورکړي چې عام انسان هغه نشي کولی. سپوږمۍ دوه ټوکړې کول دا د انسان د طاقت نه بار ده. انسان څه د ټول کائنات د فرشتو د طاقت نه بار ده. سپوږمۍ دوه ټوکړې کول په اشاره باندې ونه چې دی هغه خپل ځای نه راخوځېدل او منډه وهل، کنکر او کاڼي چې دی په لاس کې تسبیح ویل، غر چې دی سلام کول، لکه شانته اوبه چې دی هغه ټول لښکر دپاره کافي کېدل، لکه شانته روټۍ او خوراک چې دی د لښکر دپاره کافي کېدل، او انن فنن چې دی اسمانونو ته او عرش معلی ته رسېدل، دا معجزات دي. تیر شو انبیاء کرام علیهم السلام ته معجزات ورکړي شي. څنګه صالح علیه السلام ته الله اوښه ورکړې وه چې قوم دا مطالبه وکړه که ته حقیقي پیغمبر نو د مخامخ غر نه لار به اوښه راوباسې. دا ناممکن خبره ده. صالح علیه السلام الله ته سوال کوي او د غر نه لار به اوښه راوځي. قرآن پاک څومره آیتونو کې دا تذکره ده. موسی علیه السلام کونټه مبارکه غورځوي، هغې نه اژدها جوړېږي. لاس مبارک چې دی طرف نه راوباسي نوره غوندې پړقېږي. عیسی علیه السلام مړي ته قم باذن الله وایي، هغه راوچتېږي. مادرزاد ړوند باندې لاس مبارک راکاږي، هغه بینا کېږي. دا معجزات دي، ټول عملي معجزات دي. دغه انبیاء علیهم السلام د دنیا نه رحلت فرماولو نه پس هغه معجزات هم ختم شو. صالح علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو، دا معجزات هم ختم شو. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات دي، عملی معجزات هم دي، علمي معجزات هم دي. عملی معجزات خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره څنګه چې هغې تشریف یوړو، هغه معجزات هم ختم شو. قرآن عملی معجزه، علمي معجزه ده. قرآن پاک معجزه تر قیامته پورې پاتې کېدو والا ده. لہذا حضور صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو خو معجزه برقرار ده. و قرآن مجید دی. الف نه تر یې پورې او الحمد نه تر والناس پورې دا یو کلمه زمونږ مشران، علما، اولیاء په خپل ځای زموږ د معاشرې واړه ماشومان حافظان هم ثابتولی شي چې دا زما د پیغمبر معجزه ده. او الحمدلله تر والناس پورې مونږ په هر رمضان کې خپلو جوماتونو کې اورو. الحمدلله تر والناس پورې اورو. زرګونه نه، لکونه نه، کروڑونه حافظان یې وایي او اربونه انسانان یې اوري. ډاکټر حمید الله دا تحریک پاکستان یو اهم رهنما دې چې دې کې پړه لیکم چې کوم حضرات یې هغې ته دا نامه معلومه ده. ډاکټر حمید الله د پیرس کې فرانس کې اوسېدو، هلته وفات شوی هم دی. او ډېر محقق او مورخ سړی و. دې خطبات بهاولپور یو کتاب دی، هغې کې خطبه کې دا خبره فرمایي چې جرمني عیسایان هغه سکالران او پادریان راجمع شو او صرف یونانی زبان کې چې کوم د انجیل نسخې دي، یونانی زبان کې، صرف یونانی زبان کې د انجیل نسخې راجمع کړي او هغه یو بل سره موازنه کړي. صرف یونانی زبان د انجیل د نسخو چې هغې یو بل سره موازنه او مقابله وکړه. د انجیل په دغه نسخو کې 2 لاک نه زیات اختلافات عباراتو کې، کلماتو کې. او بیا همدغه د جرمن عیسایانو، نصرانیانو د ټولې دنیا نه 42,000 د قرآن پاک نسخې راجمع کړي. 42,000 ایشیا، افریقا، امریکا، استرالیا، یورپ، مختلفو ځایونو نه 42,000 نسخې راجمع کړي. او هغې باندې تحقیق وکړو، دا نور ټول نسخې یو بل سره میلاو کړي.
ډاکټر صاحب فرمایي چې د 42,000 نسخو کې یو اختلافي روایت هم میلاو نه شو، ټول یو رنګ و. د انجیل صرف یونانی زبان کې، صرف یونانی زبان کې، انګلیش یا اردو یا هندکو یا فارسی یا عربي نور هر زبانن صرف یونانی زبان کې د انجیل په نسخو کې 2 लाख اختلافات مخترع او د قرآن پاک 42,000 نسخو کې چې د دنیا مختلفو ملکونو نه راجمع کړی شوي وي هغې کې یو اختلاف هم پیدا نه شو. دا زموږ ستاسو د دین معجزه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلو نه باوجود تر اوسه پورې هماغه شکل او صورت کې موجود ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته پرېښی او صرف نن پورې نه تر قیامت سبا پورې الله تعالی وعده فرمایلی ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی فرمایي مونږ نازل کړی دی دا نصیحت او مونږ د دې حفاظت کوونکي. نن بېشکه مونږ او تاسو او امت مسلمه د ډېرو مسایلو شکار یو. الله زموږ ستاسو انفرادي، اجتماعي، ملکي او ملي ټول مسایل په خیر او عافیت سره حل کړي. تاسو یقین وساتئ چې د علم په بنیاد باندې، د نظریې په بنیاد باندې او د دلایلو په بنیاد باندې الحمدلله دا امت داسې پوزیشن باندې دی چې اوس هم دې ته څوک مخې ته نشي راتلی. دې قرآن پاک په نسبت سره راجمع یو او دا مجمع او دا محله د ډېر مبارک باده قابله ده چې الحمدلله د قرآن پاک درس ته مستقل بنیادونو باندې کینی او قرآن پاک زده کوي. الله تعالی دې تاسو ته د قرآن پاک عظمت را نصیب کړي، الله د قرآن پاک محبت را نصیب کړي، د قرآن پاک د سمج او د فهم شوق او ذوق دې الله تاسو ته نصیب کړي. دا چې کوم آیات کریمه ما تلاوت کو دا د سورۃ النساء ابتدایي آیاتونه دي او دا داسې آیاتونه دي چې موږ تاسو یې په د نکاح په خطبو کې اورو. د نکاح چې کومه خطبه پڑھایږي، نکاح تړلی کېږي کوم مجلس کې، نو هغې کې د قرآن پاک څو آیاتونه ویلې کېږي. یو آیات کریمه دا هم دی، دې کې الله جل شانه د تقوا حکم فرمایلی دی یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو د خپل رب نه وویرېږئ، خپل رب نه وویرېږئ. د تقوا حکم دی او دا داسې آیت کریمه دی چې دې کې 2 ځل د تقوا حکم دی. پرهیزګاري، خدا خوفي، الله سره محبت، الله تعالی سره د عظمت والا تعلق، الله تعالی فرایض واجبات په اخلاص سره ادا کول، حقوق الله حقوق العباد په اخلاص سره ادا کول او حقوق الله حقوق العباد کې هر قسمه کوتاهونه، هر قسمه ګناهونو نه، هر قسمه ناجایزو نه ځان ساتل، دې ته وایي تقوا، پرهیزګاري. اول ټکی د تقوا ده او د قرآن پاک د ایمان نه پس ټول نه اهم پیغام، بنیادی پیغام کده د تقوا د پرهیزګارۍ دی. الله دې تاسو ته نصیب کړي. بلکې د قرآن پاک طرز نه دا معلومیږي چې جنت نعمتونو متقیانو د پاره دي. او سورۃ مریم کې څنګه آیات ده؟ لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله تعالی فرمایي دا جنت دی چې موږ خپل هغه بندگان د دې جنت وارثان جوړو چې کوم متقیان دي. نورث من عبادنا من كان تقيا، پرهیزګار. پرهیزګار څه ته وایي؟ فرایض واجبات په اخلاص سره ادا شي او د هر قسمه انفرادي او اجتماعي ګناهونو نه ځان وساتي. دې ته وایي تقوا، دې ته وایي پرهیزګاري، دې ته وایي خدا خوفي، دې ته وایي الله سره مینه محبت، دې ته وایي د الله تعالی دهان، دې ته وایي اتباع سنت، دې ته وایي د الله تعالی معرفت، دې ته وایي د آخرت فکر. دا څومره ټکي ما تاسو ته عرض کړ، دا مترادف ټکي دي. د تقوا مفهوم پیش کړي. کوم حضرات درس کې الحمدلله په پابندۍ سره کینی، اب زما د خبره تصدیق کوي چې د قرآن پاک د هر صفحې دا پیغام دی، الله نه ویریږي.
او دا به همداسې کېږي. داسې مبارکو مجلسونو کې ناسته پاسته سړی وکړي، ځکه د دې مبارکو مجلسونو په برکت سره به موږ تاسو ته د تقوا هغه ارکان او ماهیت معلومیږي، موږ ته به پته لګي، لار به معلومیږي. لار معلومه وي که نه، سړی په اسانۍ سره به راځي. لار معلومه نه وي، سړی به مقصد سره جوخت وي، خو دی به مقصد نه لرې وي. موږ اوس په لار راتلو، په دې شاته موږ ته هغه میپ لار خوله وه، ګمراه نیټ چې دی، ګمراه نیټ په کوڅو باندې ورښکته جوخت تېرېدو. لوکیشن را لېږلو خو نیټ ګمراه، دلته کې جوخت کیسو کې تاویدو را تاویدو. تاسو انتظار هم وکړو، معافي غواړم، لاره معلومه نه وه، راهبر نه و، جوخت تاویدو را تاویدو، پته نه لګېده. قرآن دا کار کوي چې مو ته د ګوتې نه نیسي او د الله رضا ته او جنت ته هم نیغوي. د قرآن پاک رڼا نه وي، د علماو د اولیاو سرپرستي نه وي، نو مقصد سره به سړی جوخت وي، ورته به پته نه وي. ګمراه لار ورکوي، ګم مانا ورکه او راه مانا لار، ګمراه لار ورکه شوي. قرآن پاک موږ ته لار سیده کوي، اهدنا الصراط المستقیم، دا نیغه لار راته نصیب کړي، نیغه لار د قرآن پاک دی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، دا هغه قرآن دی چې ډېره نیغه لار ښیي، سیده لار ښیي، سیده لار ښیي، سیده. دا سر الله پیدا کړی دی، که موږ ته قرآن وایي دا سر چا پیدا کړی او هغه ته ټیټ شي، دا نیغه لار ده. دا سر الله پیدا کړی دی او د هندوستان د هندوانو غوندې هر بوټي ته ټیټېږي، نه هر بوت ته ټیټېږي، نور ته ټیټېږي، سپوږمۍ ته ټیټېږي. یاره دا سر دی که دا فوټبال دی؟ زما ستا د سر قیمت قرآن لګولی دی چې دا به صرف الله ته ټیټېږي. دا قرآن دی، دا موږ ته قرآن دا لار ښودلې ده. ځکه مسلمان څه نه ویرېږي، هېڅ چیز نه ویرېږي، ځکه صرف یو ذات سره تعلق، یک گیر محکم گیر، یو ذات نه قرباني، د یو ذات عظمت دغه په زړه کې وي، د یو ذات محبت دغه په زړه کې وي. دا نیغه لار، دا منځ او دا روژه او دا زکات دا حج، دا د الله تعالی حقوق دي. چا پیدا کړي و هغه ته به ټیټېږو، چا پیدا کړي و د هغه په نامه به روژې نیسو، نهارې به برداشت کوو، چا پیدا کړي و د هغه په نامه به د خپل محبوب مال خرچ کوو، او چا پیدا کړي و د هغه د کور نه به تاویږو. سبحان الله. طواف څه شی دی؟ طواف څه شی دی؟ طواف گویا کې بنده الله دې تاسو ته نصیب کړي، خیر سره، عافیت سره، اخلاص او تقوا سره او شرف قبول سره بیت الله شریف ته تاویدل. گویا کې دا طواف کوونکې مسلمان د دې خبرې مظاهره کوي چې یا الله زما ژوند به م د یو ذات نه قرباني، څنګه زه یو ذات یو کعبې نه تاویږم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې د قرآن پاک د حکم په تعمیل کې دا زه عملي مظاهره کوم چې زما ژوند به یو ذات نه قرباني. توحید نیغه لار ده. د الله تعالی د حق نه پس دویم اهم حق د مور پلار دی. چا نه پیدا یو، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اول توحید دی. الله حق، الله پیژنه، الله سره شناسایی پیدا کا، الله سره اشنایی پیدا کا، الله سره نسبت پیدا کا، ځکه ته الله پیدا کړي. او دویم نمبر کې موتابانه هغه د مور پلار حق دی. مور پلار وبالوالدین احسانا، د الله پاک د حق نه پس دویم حق د قرآن بیانې، د مور پلار بیانې. نیغه لار مور پلار، نیغه لار ده. په دې معاشره کې څوک هم چې دی د الله بندګي کې، د الله عبادت کې، د مور پلار خدمت کوي، مور پلار ته به تسلي کوي، د مور پلار چې دی راز و نیاز ساتي، د مور پلار د خدمت هر خبره سوچ کوي، د مور پلار د راحت خیال ساتي، خپل او پردی غله شاباشي ورکوي، خپل او پردی غله شاباشي افرین به وي، خپل پردی محلدار هر کس یا دا
د کس وګټله مور پلار یې راضي ساتلی دي نیغه لار خاص طور باندې فتنو په دې دور کې خبره یو سړی راغو وایي اخبار کې کار کوي یو کس راغو ویل راته ویل چې زما 15 زامن دي 15 ځوانان زامن مې دي زه بوډا سړی یم او سهار او ماښام را بچي راته وایي چې بابا څنګه چل وکړو دا کور حساب کتاب الله برابر کړه دا حصې راته بیلې زه لا ژوندی یم او ما دا خبرې ماته کوي زه ژوندی یم مور یې ژوندی ده لا 2 لوڼه مې لا واده هم نه دي 15 مضبوط ځوانان بچي مې دي سهار او ماښام ماته وایي چې بابا کله به دا تقسیموو دا 15 ځوانانو بچو ته دا توفیق نه میلاویږي چې د پلار د روټۍ د چای د اوبو د دوایي د علاج معالجې تپوس وکړي دغه اخبار هغه کارنده د وینا مطابق چې پلار وایي چې زه بازار کې کرسی واچوم زړه کرسی او خلکو نه سوال کوم 10 روپۍ 20 روپۍ خلک راکوي 15 ځوانان بچي دي دا خپل پردي به بده باندې لعنت وایي که به نه وایي الله دې موږ ساتي الله دې موږ ساتي زما عزتمندو محترم قرآن پاک موږ ته دا لار ښیي وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا مور پلار سره ښه سلوک وکړي کوم کس چې قرآن پاک سره جومات سره مکتب سره مدرسې سره دعوت التبلیغ سره اولیاء سره تعلق ساتي د هغه په ژوند کې دا رڼاګانې وي د هغه په ژوند کې دا رڼاګانې وي د هغه خاندان کې دا رڼاګانې ځکه بچي ورته ګوري که زما د پلار د خپل پلار ادب کوي زما د پلار د خپل پلار خپې منډي زما د پلار د خپل پلار چې دی دوا دارو هر څه ځان یې ملنګ کړی دی ورته بچو ته پیغام میلاویږي بچي به د خپل پلار نه قربانېږي ځکه د خپل پلار نه قربان شوی دی بزرګان فرمایي چې بعضې عملونه داسې دي چې د هغې صله هم نقده هم ده نقده صله ده هغې یو د مور پلار او د رشتهدارانو د صله رحمۍ خیال ساتل دا داسې عمل دی په عملونو کې چې د دې صله دنیا کې میلاویږي اصل خو د نیکو صله آخرت دی الله دې موږ ټولو ته دنیا آخرت ښایست نصیب کړي خو دا د حقوق العبادو او د خاص طور باندې د مور پلار د رونو خویندو د ښځې د بچو دا حقوق داسې دي چې د دې صله په دنیا کې میلاویږي نقد دست به دست سودا ده دست به دست نقد سودا ده کتابونو یو واقعه لیکلې ده دروغ د که رښتیا ده خو یو سبق دی ورکې او د معاشرې چې کوم ګروټ دی هغې نه دا بعید هم نه ده چې داسې واقع نه شوي واقعتاً شوي وي یو سړي پلار ته پکې پړې اچولې او راښکوي الله دې موږ ساتي الله دې موږ ساتي وایي داسې یو توتو بیره به ته چې ورسوله پلار ورته په ځمکه پروت دی ورته چې بچې دې نه مخکې مې مه راکاږه ظالم به شي ظالم به شي نه زوی وایي چې تر اوسه پورې ما کوم انصاف کولو چې اوس به ظالم کېږم پلار ورته وایي چې بچیا ستا نیکه دیزي پورې ما راښکلی و ستا نیکه دیزي پورې ما راښکلی و که دې نه څه دا کې ظالم کېږي دا حقیقت دی قرآن ما ته د مور پلار حق ښیي وبالوالدین احسان وبالوالدین احسان څو ځای کې د قرآن پاک تلاوت کوونکي حضرات څو ځای کې دا خبره قرآن پاک فرمایلې ده وبالوالدین احسان نیغه لار ښیي اهدنا الصراط المستقیم چې کوم الله نه مونږ غواړو که نه نیغه لار هغه نیغه لار دا ده د ښځې حق د نکاح والا آیات کې د سورة النکاح نساء کې چې کوم د اولنۍ آیات کریمه نکاح په موقع باندې دا تلاوت کېږي او ګویا کې دې زلمي ته دا پیغام ورکوي چې ګوره ته تر اوسه پورې سره د چا زوی وي اوس د چا خاوند جوړېږي د ننني مجلس نه پس به ته د چا خاوند جوړېږي داسې یو چوراحه باندې به ته ولاړې چې متضاد حقوق به ته ادا کړې د مور حق هم ادا کړې د پلار حق هم ادا کړې د رونو خویندو حق هم ادا کړې او د ښځې حق هم ادا کړې نه خو به داسې کې چې د ښځې په محبت کې د مور پلار حق وي او نه به داسې کې چې د مور پلار په محبت کې د ښځې حق وي د بیلنس به ساتي توازن به ساتي ښځې حق
نیغه لار راته ښایي، قرآن ته نیغه لار ښایي. پردی لور خور ما ته په نکاح شوه، د الله په نامه ما ته زما خر زما خواښې دا د زړه تیکه چې دی پلیټ کې کېښود، زړه او ځیګر یې راته کېښودل. زما فرض دی د دې قدر وکړمه، د دې قدر وکړمه، دا د الله په نامه ما ته ناسته ده. دا د چا همت نو چا لور خور ته کتلی وې، دا صرف د الله د نامې د خاطره د مسلمان سر ټیټ کو او د خپل زړه او ځیګر یې تا ته درد. ته به د دې قدرداني کې، ته به د دې د حقوقو د ادایګۍ فکر کې، د دې خوږه ترخه به برداشت کې، د دې یوه نیمه وټ کټ کمې بیشې انسان دی هغه ته برداشت کې. او دا به سوچ کې چې زما لور خور هم چاته واده ده، انا زما لور خور کې هم کمې بیشې پخلی نشي کولی، بګار نشي کولی، چای سمې نشي پخولی، استری نه ورځي، روټۍ نشي پخولی، دا کمې بیشې وي. نو که ما ته کومه لور د چا لور خور ناسته ده د الله په نامه او هغې نه څه کمې بیشې کېږي، زه یې هر چې معاف کړم. وعاشروهن بالمعروف، ای زما بندگانو، زما دي بندګانو سره ښه سلوک وکئ، ښه سلوک وکئ، د دې غلطۍ معاف کئ. دا رټئ ما، دا شړئ ما، دا کنځئ ما، دا رسوا کوئ ما. تاسو یقین وساتئ موږ داسې دا ناس ملګري ته د یو معاشرې خلک یو. تاسو یقین وساتئ د ښځې د حقوقو په باب کې چې کوم اطلاعات راځي علمان والحفیظ، زموږ معاشره په دې باب کې ډېره رسته ده. د قرآن پاک دا نعمت دی الله زموږ ستاسو نصیب کړي چې د قرآن پاک دا رڼا او مشعل موږ سره دی او موږ ته لاره معلومېږي. د قرآن پاک د احکامو مذاکره ده. قسم دې موږ د دې حق نشو ادا کولی، د یو نعمت هم حق نشو ادا کولی. قرآن خو ډېر عظیم نعمت دی. ښځې حق راته ښودلی دی، ښځې حق. ما دا خبرې په څو ځای کې بیان کړي، داسې بې تکلفه مجلس کې. بعض اوقات څو ځل ما سره دا وشو، داسې مجمع کې څوک وي بیان دوران کې بعض اوقات او بعض اوقات بیان نه پس راشي، ما په دې ځای ثبت شي، ما ته اندازه وشي چې دا خبره د ده د زړه وه، زما په ژبه راغله چې دغه مجلس کې یو زوی هم ناست دی، یو زوم هم ناست دی، او داسې خبره د الله په فضل سره د قرآن پاک په رڼا کې وشوه چې د هغه زړه پې یخ شو. تاسو یقین وساتئ دا اختر و بل اختر و څو اختره مخکې زما رشته داره تروی مې ورراغه او د خپل هغه لیور او د خپل هغه دغه خبره کوله چې د اختر په ورځ یې ښځه راګیره کړه، هسبرګه ورځ ده، مبارکه ورځ ده، او وی ټکوله، وی وهله، په جړا یې کړه، په سلګو کړه. مال ولې؟ وایي کپړې نه وي استري، کپړې استري نه وي. دا یو بل کیس راغو، منفي خبر نه ده پکار، زه معافي غواړم. په دا مثالونه عرض کوم چې مونږ ګوره زمونږ سطحه دا ده، کور کې افغان دی، ښځه په پلار کره ناسته ده، جرګه مرکه، جرګه یو جرګه بله جرګه یو جرګه. مدرسې ته کیس راغو، ملګري یار دا کیسه ده، یار دا سپینګیری سړی دی، دا خره ده، څه کیسه راځي صاحب؟ دا زموږ داسې انګور ده، هغه ترکاري نشي پخولی، بګار سم نشي کولی. یا خدای پاکه په دې خبره باندې کور کې ناسته ده، په دې خبره باندې خفګان دی، په میاشتو میاشتو کور کې ناسته ده، ولې ترکاري نشي پخولی؟ یا خدای پاک ایئر فورس نه ریټایر، افیسر رینک نه ریټایر، خدای جی صاحب داسې خبره ده، نه نشو ده ده اډوي شو نه ده، ټول کور په خفر دی. خو ستا هم لور شته که نه، ستا هم ریره او خورزه شته،
ولا هغې ته ټریننګ چا ورکړی دی هوټل کمې بیشي نه کېږي هغې نه. ته څه غواړې د خپل لور باره کې، د خپل خور باره کې چې ستا زوم او ستا اوښې ستا د لور خور سره څه سلوک وکړي؟ ښه سلوک وکړي، کمې بیشي معاف کړي. تا ته پته ولګي زما د زوم زما د دې لور دا غلطي معاف کړه او د کوتاهۍ باوجود یې څه ورته ونه ویل، تا باندې به دا زوم څومره ښه لګي، څومره دعاګانې به ورته کوي چې زما دا کمزوري لور نالایقه لور دې قبوله کړې ده، څنګه ستا د زړه نه دوزي. دا شانتې تا سره چې کومه بیبي ناسته ده هم د چا لور خور ده، هغې نه کمې بیشي وشي نو ته یې معاف کړه که نه. دا خبرې داسې دي چې یقین وساته زه دا ویم زم خور لرم لور خور لرم، شکر دی. یقین وساته دا خبرې داسې دي چې ته وایې چې دا زما خبرې دي، زم زما خبرې دي. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، الله پاک فرمایي داسې کتاب مې در نازل کړی دی چې ستاسو خبرې دي. فیه ذکرکم، ستاسو تذکره ده ورکړي، ستاسو عزت دی ورکړي. افلا تعقلون، تاسو سره وخت نشته لږ سوچ وکړئ، تاسو سره وخت نشته لږ سوچ وکړئ. خبره د لطیفې ده، خو دا بې تکلف مجلس دی، دا به هم درته وکړم. ما ملګری ما ته فون وکړ، ما ته وایي یاره څه یم میاشته کور کې مې جګړې دي، کیسې دي. څه کیسه ده یاره؟ داسې یاره بس خبرې نه کوي او زما دا سخر زما د کور کې ګوتې وایي، زما دا اوښې زما د کور کې ګوتې وایي او زه ورځم د سخر ته هم کښېنم او د ورور زوی ته یې هم دا څه کوي زما کور لکه کیسه څه ده، څه بنیاد نشته. او شکار شروع کړې ده راته، یاره ته خبره پوهېږي، یار تا سره پیسې شته؟ او شکر دی له شلو پیسې شته. دا کال وشو ته پته امونو دورو مال بازار کولو دی ویل او مال لاړ شه یو 2 کیلو ښایسته امونه او یو 2 درځنه کیلې راواله او جوسه درکره شته دی ویل او مال فورا لاړ شه او سنه مدد راوړه شیک جوړ کا خپله جوړ کا یخ او یو ګلاس خپله وڅښه یو خپلې بیبي له ورکړه چې دا کور دی کیسي کله به زه اونچ نیچ کوم کله به ته اونچ نیچ کې څه خبره نه ده، ما د الله د رضا معاف کړې دا ګلاس وڅښه. تاسو یقین وساتئ په اودس کې ناست یم، دا ډېره مبارکه مجمع ده. د 3 ورځې پسې فون راغی الحمدلله ټرافیک جام و، ټرافیک لار کلو شو. مال څنګه معلومه شوه چې ستا هغه یو ګلاس جوس چې دی کار وکړو اوس وایي بیا راته وایي زه راته وایي زه ستا په انتظار مته څه کړي ځه دی د هغې په انتظار د ده په انتظار. تاسې یقین وساتئ زموږ د کور داسې وړې وړې خبرې پوره یو کیسه ترې جوړئ. دا څه خبره ده یار؟ هن لباس لکم وانتم لباس لهن، تاسو د هغې ستر او پرده یې، هغې ستا ستر او پرده ده. ته ځوان یې، ته سړی، پکار دی چې دا ستا د کمرې نه هم خبره بار ونه ځي، ستا د کمرې نه هم خبره بار ونه ځي. څه دی خیال دی؟ زنده کتاب دی او که نه دی؟ زما او ستا معاشرت چیړي او که نه چیړي؟ ما او تا ته طریقه ښیي که نه ښیي؟ دا سورة النساء تاسو انشاءالله شروع کې مخکې دی 15 سپاره په دې 3 رکوع کې قرآن پاک دا طرز ښیي چې کله ښځې سره انبن راشي دا به څنګه ډیل کې، دا ډیلینګ قرآن ښیي. دا دلته کې ماشاءالله علما ناست دي، طلبا ناست دي، ماشاءالله پړه لیکه ملګري ناست دي. پوره قرآن پاک کې د مانځه تفصیلات نشته، د حج تفصیلات نشته، د زکات تفصیلات نشته، د روژې تفصیلات نشته. دا ټول تفصیلات حدیث پاک او فقه ښیي. خدا د والدینو دا حقوق مور پلار سره د خبرې طریقه هم قرآن ښیي. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. رټل به نه کې، سخته خبره به نه کې، نرمه خبره به کې. هلته کې رکعتونه او طواف طریقه نه ښیي، دلته کې خبرو طریقه هم ښیي مور پلار سره. او د سورة النساء په 3 رکوع کې 15 سپاره کې 3 رکوع کې تقریبا که ان بن راغو تعلقات خراب شو نو څنګه به ډیل کې، څنګه به هینډل کې، دا طریقه هم ښیي. قرآن پاک فرمایي چې داسې خبره تر راغله نو فعظوهن، تاسو نصیحت وکړئ. نصیحت معنی څه؟ خیر سره یو نرم لبړې سره یو خبره کول،
یو خبره پویول. خو دا خبره یاد ساتل پکار دي، نصیحت تنهایی کې کول دي، ټولو مخکې نصیحت کول نه دي. دا نصیحت نه دی، دا شرمول دي. مثلا زه خپلې ښځې سره خبره کومه نو تنهایی کې ورته وایم چې دا خبره تا وکړه، دا مناسب نه وه، داسې نه وه پکار. زما والد صاحب ته دا جواب ورکړو مثلا دا داسې نه وه پکار، داسې پکاره دا طریقې اختیار کړه، دا صحیح نه ده، ستا عزت خرابېږي، ستا څېره نو خرابېږي، داسې به نه کړې، داسې به کړې. فعظوهن، نصیحت وکړئ. نصیحت په تنهایی کې کېږي، 1 to 1 تنهایی کې. ټولو مخکې خور دې ناسته ده، مور دې ناسته ده، بچي دې ناست دي، پلار دې ناست دی، نو دا خو نصیحت نه دی وروره، دا خو شرمول دي. فعظوهن، دا خبره به قابو شو. بار بار نصیحت وکړئ، بار بار یو خبره وکړئ او خوږ انداز سره. یا څنګه دا د امونو د جوس خبره مې وکړه، داسې پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا خرچه وکړه لږه، دا جیب باندې د بخل تالې لګېدلې دي، دا کوله وکړه لکه بل چا باندې نه، د خپلې ښځې باندې صدقه وکړه. نرمه لب و لهجه، دا قرآني نسخه ده، مجرب، بالکل 100% سچا پښتوني سوچا نسخه ده. او بیا که بیا هم قابو نشو انسان دی، هر قسم مزاجونه دي. وهجروهن فی المضاجع، تګ راتګ کم کا، کور ته تګ راتګ کم کا. ښځه تا باندې پوه شي دی سړی مان ناراض دی، خامخا به خپل طرز عمل کې تبدیلي راولي. بالفرض بیا مو نه شوه. قرآن پاک فرمایي وضربوهن، وی وهئ. حدیث پاک د دې وضاحت کړی دی، داسې وهل چې تغمه جوړه نه کړي، اډوکې مات نه کړي، په مخ باندې وهلو نه کړي، نازک ځای باندې ګزارو نه کړي چې د مرګ خطرې، بېهوشي خطرې. ځان غوسه را غوسه کا، مصنوعي وساته. وضربوهن، قرآن پاک فرمایي که دې باندې قابو شو نو بیا ظلم به نه کوئ. خو که بالفرض په دې هم قابو نه شوه، په دې هم قابو نه شو نو بیا به څه کوي؟ دې قرآن پاک دې سمجھاولو انداز ته ګوره، د قرآن پاک د معاشرتي بګاړ سودار ته ګوره، بیا به څه کوي؟ بیا قرآن فرمایي چې داسې وکړئ چې یو سړی دې د ښځې طرفه مقرر شي، یو سړی د سړي طرفه مقرر شي، د سړي ماما یا تره مقرر شي حکم، او د ښځې طرفه د ښځې ماما یا د ښځې تره دا مقرر شي، او دا اندازه دې ولګئ، تحقیق او تفتیش دې وکړي، د چا خبر انویسټیګیشن دې وکړي څه کیسه ده. دا د سړي دا تره دا ماما د خپل زنانو په ذریعه باندې معلومات وکړي چې دا دننه څه کیسه ده، او د خپل خورۍ ته دې کښېني وراره درې هلکه دا څه کیسه ده، دا کور ولې نه ابادېږي. فرض که د سړي کوتاهي مخې ته راغله، فرض که خرچه نه ورکوي، وهل کوي، کنځل کوي، کور ته وخت نه ورکوي وغیره وغیره. دا ماما دې دې خورۍ ته چې لکه ته څه کېده، دا ژوند خو داسې نه تېرېږي، دا پردی لوخور تا کېنولې ده، دا ګزران خو داسې نه کېږي، سم شه چې داسې مه کوه، دا ودونه خو بار بار نه کېږي. او دا تره دې دې وراره ته وایي چې لکه دا بچې دا ته څه کېده، خدایي خو ستا ده. د تره دا خبره، د ماما دا خبره په دې وراره باندې بده نه لګي، د کور سړی دی که نه، لار په ځای دی. او دغه شانتې د ښځې ماما او د ښځې تره، هلې ماشوم بچی ته کېني، بچی دا ولې ته ولې د خدمت ولې نه کېې، ته روټۍ ولې نه شي پخولی، تا باندې دا د شکایتونه دي، ته را ولې ښځې خو دا کار کوي، زده که چل، راشه چاچی سره کېنه، مامي سره کېنه، چل زده که، څه قسمه کوتاهي راشه نو سړی دې پوهېږي، دا خپله خورزه، دا خپله وریره بار بار دې پوهېږي، دا کور به آباد شي. قرآن پاک دې انداز ته ګورئ، دا اول دا خبره د کمرې نه بار نه پرېږدي قرآن، او که خبره ورانېږي نو د کور نه بار یې نه پرېږدي، جرګې ته به نه وباسي، عدالت ته به نه وباسي. زموږ د کلي یو کیس و، فیملی کورټ ته لاړو، هغه کس ما ته ویل کیسونو ساته، یو طرف ته وراره بل طرف ته تره،
وی فیملی کوډ رجسټرار ورته چې و پښتون ته د عدالت لړچا خو دی و ستا په دې کام کې ستا په دې خاندان کې څوک هم داسې نرسړی نو چې تاسو یې سره کړی وي چې لکه دا څه کوئ دا ژوند دی مخامخ دی ورېره ولاړه ده او دې خطره ولاړ دی ستاسې پښتو شته تا ته د عدالت چا ښودلی دی زه عرض دا لرم زما عزتمندو محترمو چې قرآن پاک د کور دا سودار په دې طریقه راولي د کور دا بګاړو د خفګان په دې طریقه ختموي د طلاق خبره نه کوي طلاق خبره نه کوي نن زما ځوان نن زما د معاشرې فرد فورا طلاق قرآن پاک دې طرز ته وګوره طلاق خبره نه کوي خبره هینډل کوي خبره په طریقه باندې را برابري دا کور آبادی زما عزتمندو محترمو دا سبق به څوک عملي کوي چا دا سبق ویلی وي خو دا عملي کوي که نه که چا ته دا پته نی هغه به بچیو په وخت باندې نه پخولو په نتیجه کې هم طلاق به ورکوي څنګه چې کېږي څومره بې شماره کورونه په دې خبرو باندې وران شي الله دې موږ ستاسو د هر مسلمان کور آباد لري زما عزتمندو محترمو دا قرآن یهدی للتی هی اقوم دا نیغه لار راته ښیي نیغه لار د کور د معاملاتو نیغه لار وآتی ذا القربى حقه قرآن پاک فرمایي رشته دار له حق ورکړه بیا د بې بافي نن مو حق غواړو ما له حق راکړه تر سره مې حق دی ماما سره مې حق دی ترورینو سره مې حق دی مو حق غواړو قرآن وایي حق ورکړه زه حق ورکم ته حق ورکې ولې به عدالت ته خبره ځي ولې به خفګان پیدا کېږي تاسو یقین وساتئ زموږ د معاشرې د خفګانونو الله دې حفاظت وفرمایي د هر مسلمان دې الله حفاظت وفرمایي یو ډېره غټه حصه 80% چې دی د دې ځمکو او د دې کیسو کتارو نه همواری په وجه باندې درس قرآن پاک کې د ناستې برکت سره جماعت او مدرسې او مکتب سره او دعوت او تبلیغ سره اولیاء او بزرګانو سره تعلق برکت سره ان شاء الله تعالی دا تیاری نوي ځکه د سره یو نه بشمار رڼاګانې دي تیاره څنګه راتلی شي خفګان څنګه راتلی شي شرط دا دی په اخلاص سره دا بنده دې نعمت ته متوجه وي څنګه چې موږ تاسو متوجه یو الله دې زموږ سره توجه قبول کړي الله دې زموږ سره ځان ته قبول کړي د قرآن پاک د غفلت د ګناه نه دې الله زموږ سره حفاظت وکړي دا هغه احکام مذاکره چې ما ته مولانا فرمایلی چې راشه مذاکره وکړه دا زمام سعادت دی چې تاسو له راغم اصل کار خو ستاسو دی زه سره شریک شوم الله دې موږ سره ځان ته قبول کړي اوس طریقه سره سبق کوو د کولو کار دا دی چې داسې حلقو سره رابطه وساتو مولانا ته درخواست دی چې قرآن پاک درس سره درس حدیث پاک هم یو سلسله شروع شي عارف الحدیث دخل درس فقه هم ماشاءالله درس سیرت هم خیر دی وقفې سره دی او ورځې تقسیم شي چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک حالات زموږ نوجوان زموږ مشرانو ته مخې ته چې ژوند داسې تېرېږي د شریعت مطابق ژوند دا دی داسې حلقو سره رابطه دعوت التبلیغ مبارک محنت سره موږ ځان وتړو عظیم نعمت الله موږ تاسو ته راکړی دی او زما عزتمندو د اولیاءو د بزرګانو ناسته پاسته هغه حضرات چې د هغې سینې د الله په محبت باندې آبادې وي د آخرت فکر ورته نصیب وي داسې بزرګانو سره ناسته پاسته او تعلق دا اولنۍ خبره دویمه خبره دې مجلسونو سره دویمه اهمه خبره د ذکر اهتمام د ذکر او تلاوت داسې مجالس سره موږ ته لاره معلومیږي صراط مستقیم براته معلومیږي او د ذکر او د تلاوت په برکت سره ان شاء الله په دې صراط مستقیم باندې د قدم اخیستلو توفیق به ملوي صلاحیت به پیدا کړي نور به راځي قوت به پیدا کړي الله نعمت دومره طاقتوره ده حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله او بل روایت کې راځي لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا اله الا الله قیامت برانه شي تر څو پورې یو فرد بشرم الله الله کول والوي قیامت برانه شي یو کس هم لا اله الا الله موجود وي قیامت برانه شي نو طاقتوره کلمه ده
قیامت غوندې حادثه یې سره کړې ده. دا کلمه طیبه زما ستا په ژبه وي، زما ستا په زړه کې څومره طاقتور زړه وي، څومره طاقتور روح به وي، څومره طاقتور بدن به انشاءالله د دنیا او د آخرت مسایل به حل کېږي. ذکر او تلاوت. درېیمه کلمه درود شریف، استغفار، دا ذکر دی او تلاوت قرآن پاک د خپل همت او د فرصت مطابق. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره عزتمندو دا چې د ګناه نه ځان وساتو. ګوره دلته کې بور دی، بره ټینکی ده، 15 هارس پاور مشین لګېدلی چې هغه 10 منټه کې ټینکی ډکوي. خو جناب والا لاندې ټولې نلکې کولو وي، د وضو خانې، د باترومونو. ستا څه خیال دی دا ټینکی به ډکه شي؟ 15 منټه نه 15 ګنټې مو چلېږي، دا ټینکی نه ډکېږي. ولې؟ ځکه چې موټر خو خپل کار کوي، هلته کې اوبه ضایع کېږي. نلکې بندې کا، بیا 15 منټه وچلوه، ټینکی به فل شي. همدغه شان د عزتمندو نیکي کول دا یو اهم کار دی. دې سره سره ګناه نه ځان ساتل دا دویم اهم کار دی. دا بله به روښانه دی. ولې روښانه دی؟ ځکه چې دوه تارونه یو ځای دي، منفي او مثبت. دا دوه تارونو کنیکشن برابر نه وي، یو تار کټي، دا بلب نشي بلېدی، دا پکې نشي چلېدی، دا اے سی نشي چلېدی، دا روم کولر نشي چلېدی. دواړه کرنټه ضروري دي. د تقوا بلب روښانه شي، ضروري ده چې زما استاد دوه کرنټه، دوه تاره برابري کرنټ پاس کېږي، مثبت او منفي. دا منځ، روژه، زکات، ذکر، تلاوت دا مثبت کرنټ دی او ګناه نه ځان ساتل دا منفي کرنټ دی. دا دواړه یو ځای شي، هله به رڼا راځي. ګناه نه ځان وساتو. مثلا یو څو هغه ګناهونه چې بار بار مونږ نه کېږي، الله دې ګناهونه زموږ څخه سوکړي. د نظر غلط استعمال، نظر غلط استعمال. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرمائی قرآن مجید کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تو فرمائی، مومنین تو فرمائی، یغضوا من ابصارهم، سترګې حفاظت کی، ويحفظوا فروجهم، خپل عزت او ناموس حفاظت کی، شرمګاه حفاظت کی. وقل للمؤمنات، او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو زنانو تو فرمائی، یغضضن من ابصارهن، خپل سترګې حفاظت کی، ويحفظن فروجهن، او د خپل عزت او ناموس حفاظت وکړي. سترګې حفاظت. کور کې د شریف پردې ماحول جوړ کړو، محله کې، کور کوڅه کې، دفتر کې، بازار کې، الله دې موږ ساتي هسپتالونو کې. نظر حفاظت. دفاترو کې، سکولونو کې، کالجونو کې، یونیورسټو کې. حکومت پاکستان اسلامی سٹیٹ دے، اللہ دے حفاظت فرمائی. اللہ دے کی چې زمونږه حکومت دې ته متوجه شي چې زنانو له بیل سکولونه، کالجونه، یونیورسټۍ جوړې شي. اف اے بی ار کو ایجوکیشن شروع شي. اوس خو میټرک ته راولي او د هغې چې کومه تباهي ده، کم نقصان دی، تاسو لږ پېښور یونیورسټۍ ته ورشئ، تاسو ته پته ولګي. لاهور یونیورسټۍ ته لاړ شئ، بولان یونیورسټۍ ته لاړ شئ، جامع کراچي ته لاړ شئ، انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد ته لاړ شئ، وګورئ څه کېږي هلته. الله دې موږ ساتي. حکومت پاکستان باندې ډېره غټه قرضه ده، حفاظ شریعت. ځکه چې دا ملک مو باندې جوړ کړی کلمې دی. زموږ د مشران به ډېر داسې موجود وي دی کې چې هغې ته دا نعره یاد دی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. سینے پر گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. دا مسلم لیگ کی دا طاقت نو چې دا پاکستان جوړ کړی وی، دا د کلمې جوش و. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. د کوټې او پېښور او د قندار نه والا تر رنګونه پورې، برما پورې، دا ټول هندوستان او برصغیر دې نه تنور جوړ شو، اور ولګېدو. انګریز به تختو او ملک به جوړو. په دې وجه باندې زما عزتمندو محترمو، هر حکومت باندې دا یو قرض دی چې د نفاذ شریعت کومه وعده زموږ مشرانو سره، هغه مشران چې لکونه د پاکستان په تعمیر کې شهید شوي دي، هغې روحونو سره
دا وفا وکړي، د نظر حفاظت خاص طور باندې زمونږ هغه ملګري هغه کشران چې سکولونو یونیورسټو کالجونو کې زیر تعلیم دي هغې ته پته ده څه کېږي هلته کې. او زما عزتمند محترمو سوشل میډیا ډېره بې ادبي دي، ډېره معافي غواړم. زه مشران ناست دي، رونه هم ناست دي، کشران هم ناست دي. قسم دی د سوشل میډیا منفي او غلط استعمال په معاشره کې هغه حد ته رسېدلی دی چې المان والحفیظ. بعض اوقات محله کې مړی شوي، الله دې مغمون نه وساتي، خو زموږ ځوانان د فیسبوک نه سر نه اوچتوي او د هغې تباهي او بربادي څه ده؟ 6 میاشته کې طلاق، 6 میاشته کې طلاق، د واده نه پس 6 میاشته کې طلاق، 3 میاشته کې طلاق. حالانکه د مشران ناست دي، زموږ مشرانو طلاق پېژندوم نه. طلاق څه چیز دی؟ 3 میاشته کې طلاق، 6 میاشته کې طلاق څه معنا لري؟ بې ادبي دي ډېره معافي غواړم. سپیکر بره خو نه چې زما یو ځوان په ورځ کې په زرګونو تصویرونه ګوري، دا ته به د خپله ښځه څنګه ښولې. زه غلطه ویم، که زه غلطه ویم نو زه ستاسو مخکې توبه وباسم، دا خبره بیا زه نه کوم. زه غلطه ویم، داسې دردناک صورتحال دی که نه. چاته د الله لور خور کېنه نه، لور خور د الله چاته کېنه نه، چاته د الله کېنه نه. دا داسې درد دی که نه، الله دې هر مسلمان وساتي. د دې وجه دا غلط استعمال، د دې وجه دا غلط طرز عمل، سوشل میډیا بې تحاشا بې توکه استعمال. ځکه دا د قرآن پاک حلقې فرض دی، فرض دا دعوت التبلیغ دا اولیاء سره تعلق تسویقینو سره فرض دی چې دینه بغیر نجات نشته. او د دې علماو، د دې ائمه کرامو، د دې د دعوت التبلیغ مبلغینو او د دې اولیاء په موته باندې عظیم الشان احسان دی چې دا د خیر او د نور مرکزونه کولو کړي. که دا هم نه وي بیا به څه تاسو یقینو ساتئ په کالج یونیورسټۍ کې هم هغه ځوانان او نوجوانان زموږ بچ دي، څوک دعوت سره تعلق ساتي، څوک اولیاء سره تعلق ساتي، څوک علماء سره تعلق ساتي، څوک درس قرآن کې شرکت کوي، درس حدیث کې شرکت کوي، د ذکر او د شغل معمول ساتي. الحمدلله هغه ځوانان، هغه پروفیسران او هغه الحمدلله د ملک منتخب طبقه بچ ده. او ولې به بچني؟ الله په حفاظت کې ده. زما عزتمندو محترمو، د مبارک مجلس کې دا عهد وکړو چې هر ګناه نه به ځان ساتو، او خاص طور باندې د نظر غلط استعمال نه، د موبایل غلط استعمال نه به ځان ساتو. نه صرف خپله بلکې خپل ګرد و پیش باندې، خپل اولاد باندې هم نظر ساتو، خپل کشرانو باندې هم نظر ساتو، دعا به هم کوو. او د سختۍ وخت هم نه دی، مونږ به واړو د محلې هر مشر به مونږ له سپېړه راټوله، او زمونږ شنوایي به هم کور نه کېده چې فلانکي ووالمه پلار او نیکه به چې تا به څه کړي. د محلې ټوله محلې مشران به زموږ ترونه وو، زموږ ماماګان به وو، زموږ لالاګان به وو. د محلې مشر ته به چا نامه نه شو اخیستی، فلانکې لالا، فلانکې ماما، فلانکې کاکا. نن سبا هغه وخت نه دی عزتمندو. الله دې مو ساتي. د پلار څپېړه هم بعض اوقات نه برداشت کېږي، نو سختي نه، جړه، الله ته جړه، الله ته فریاد، الله ته دعا، او په نرم انداز سره خپل کشر اعتماد په سات اخیستل، په نرم انداز کې. الله دې نه کړي، الله دې نه سختي سړی وکړي، ماشوم ډېر کم ذهن کم فهمي وتښتي کور نه، وتښتي نو بار خو جهنم دی. الله دې مو ساتي، الله دې مو ساتي. خپل کشران به زینې لاندې ساتو، خپل کشران به ځان سره جوخ ساتو، شړو به نه، رټو به نه، په طریقه به یې سمجاوو، درس کې به یې کېنو، دعوت حلقه کې به یې کېنو، اولیاء بزرګانو مجلسونو ته به یې
ښه لټریچر به ورکو، ښه کتابونه به ورکو، ښایسته طریقې به سمجاوو، او په تهجدو کې او په منځونو کې او په مبارکو اوقاتو کې ورته دعا به کوو. دومره اهمه موضوع ده چې دې باره کې قرآن پاک دعا نازله کړې ده. د الله د نیکو بندګانو خاص صفت دا دی چې هغوی د خپل اهل و عیال لپاره دعا کوي. څنګه دعا کوي؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ای الله داسې بیبیانې او داسې اولاد راکړي زما د سترګو یخوالی. تاسو ټکي ته غور وکړئ، صرف نیک نه، سترګو یخوالی. سترګو یخوالی د نیکیانو اوچته درجه چې نیکي سمج سره وکړي، سمج سره. تهجد باندې ولاړ دی، هلته کې مور هسپتال کې ده، نیکي ده، هلته کې ضرورت هلته دی. تیماردار دی، ډریپ لګېدلی دی، نو دلته کې ضرورت دی. جمع مونځ بیا ته مه کوه، دلته کې مونځ وکړه. دا نیکي ده، سترګو یخوالی نه دی. سترګو یخوالی مطلب دا چې سمج سره نیکي وکړي، سمج او فهم سره نیکي وکړي. سمج او فهم به د اولیاء او بزرګانو او د قرآن پاک درسونو سره، د حدیث پاک درسونو سره، د دین حلقو سره راځي انشاءالله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. او ای الله ما د متقیانو امام کې، زه خو هسې هم د کور مشر یم، تا جوړ کړی یم، خدای ما د داسې کشرانو امام کې چې زما کشران متقیان وي او امام خو افضل وي ټولو نه. خدای پاک ما زما آل اولاد ټول نیک عمله کې او ما د نیک عملو امام کې، یعنې ټول نه ما نیک د ځان نه نیکي غوښتل دي. د زما محترمو د سترګو حفاظت، د ژبې حفاظت، ژبې حفاظت او د غوږونو حفاظت، د لاس پې حفاظت، د زړه حفاظت، ګناهونو ځان ساتلو فکر، د ګناهونو ځان ساتلو عزم وکړو، الله نه وغواړو، نیک مجالسو کې ناسته پاسته وکړو، اولیاو سره ځان وتړو، اولیاو سره ځان وتړو. کونو مع الصادقین، دا د قرآن پاک حکم دی. کونو مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ای ایمان والو الله نه ویریږي. او طریقه به سي وکونو مع الصادقین، صادقینو سره، رښتوني خلکو سره، نیکانو صالحانو سره رابطه قایمه کوي. دا د قرآن پاک حکم دی. دا صرف د پیرې بوردې خبرې نه دي، دا صرف د وایي خبرې نه دي، د قرآن پاک حکم دی. نجات هم دا په دې لار کې دی. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي د ګناهونو نه ځان ساتل. او څلورمه خبره، دعا اهتمام کول. بعض ګناهونه داسې چې فوراً سړی پرېښودی شي، او بعض ګناهونه داسې چې هغه پرېښودو کې مشکلات دي. نفس دی، شیطان دی، یار دوست دی، دفتر دی، معاشره ده، شل قسمه کیسې دي. داسې مشکلاتو کې بیا دعا سهارا اخیستل، اوده کېدو وخت کې لږ شانتې الله ته متوجه شي، تېر شوي ژوند باندې پښېمانه شي. خدایه پښېمانه یم، توبهګار یم، یا الله زما ګناهونه معاف کړي. آینده ژوند کې خدای د ګناهونو حفاظت را نصیب کړي، همت حوصله را نصیب کړي. چې کومه ګناه خطا کې سړی مبتلا دی، خدا نه خواسته الله دې نه کړي، هغه الله ته پیش کړي چې خدای فلان 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 ګناه ما ته پته ده ګناه ده، ما کې همت نشته دی، ما کې حوصله نشته دی. خدای ماله همت راکړي، ماله حوصله راکړي، ماله طاقت راکړي، ماله توفیق راکړي. دا د بدې ورځې نه مو وساتي. څنګه چې د ژوند را کړی دی، څنګه چې د انساني جوسه را کړې ده، څنګه چې د ایمان را کړی دی، څنګه چې د مسلمانانو کور کې پیدا کړی ما یا الله، دا یو نعمت ما غوښتی نه دی، خپل فضل سره تا را کړی دی. یا الله ته نه غواړم نو دغه فضل په وسیلې سره، دغه رحمت او کرم په وسیلې سره خدای ما ته تقوا هم راکړي، ما ته حفاظت هم راکړي، ما له خدای پاکه خاص تعلق هم را نصیب کړي. د دعا اهتمام، نیک مجالسو اهتمام، ذکر تلاوت اهتمام، د ګناهونو نه ځان ساتل او د دعا اهتمام کول. دې برکت سره به انشاءالله تعالی انقلاب راځي. الله تعالی دا ښایسته خوشګوار انقلاب زموږ ستاسو نصیب کړي. الله دا ناسته په ډېر څه قبوله منظوره کړي. د درس قرآن پاک دا مبارکه سلسله دی الله قایم دائم وساتي. موږ تاسو دا محله دا کلی وطن دی الله په دې حلقو باندې آباد لري، او الله دې تاسو سره راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. يا ارحم الراحمين الجماعة ودا مدرسة ودا درس قبولك. يا ارحم الراحمين تا وقف كريدي تا تعميرات كريدي سوق خدمتك. يا ارحم الراحمين اغي عباد لدي دنيا اخرة خيستك. يا لازم نكون دنيا اخرة خيستك. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ندخل محبة وعزمة على نسيبك. آخرة فكر على نسيبك. قدم بقدم من اتباع سنة على نسيبك. ترشوي جن مختار كل معافك. عين دجن مختار خير وبركة على نسيبك. عافية على نسيبك. تنقول خاتمة بالإيمانك. تنقول مشاعر وقدران أبخي. يا ارحم الراحمين ممتع أقول حقداران وتقدر سنة وعافية نسيبك. ورونك يسبتالونك سنو بماران كل سنة وعافية نسيبك. يا الله اسلام و مسلمانانو بول بالاکی زموږ د ملک حفاظت فرمایي، د عالم اسلام حفاظت فرمایي، د حرمین شریفین حفاظت فرمایي، بیت المقدس حفاظت فرمایي، د مبلغین مجاهدین طلبه کرام د دین خدام د ټول حفاظت فرمایي. د ټول شعبي خدای پاک اخلاص او تقوا سره مخکې کړي او د دې ظاهري او باطني حفاظت فرمایي. د صلاحیتونو د شعبو لپاره قبول کړي. خدای ته مونږ راضي شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.